متحده کې د عمران خان لپاره आवाज پورته کوي. قادیانیان په احمدیه کمیونټي کې د لپاره आवाज پورته کوي، د خفګان اظهار کوي. نو د تعجب خبره ده چې کوم قادیانی د پاکستان د وجود دشمن دی، کوم اسرائیل د پاکستان د وجود دشمن دی، کوم امریکا د پاکستان د وجود دشمنه ده، کوم جیفری رابرټسن د ډیویډي کلب ممبر دا د پاکستان د وجود دشمنان دي. هغه ریاست دشمنه لابي نن د عمران خان په دوستۍ کې ولاړه ده. د حیرت خبره نه ده؟ مونږ باندې چې غم راغی د باجوړ سانحه راغله، ما ته خپل دوستان معلوم شو چې چا د همدردۍ اظهار را سره وکړ. د امارت اسلامي افغانستان وفد راغی او د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سره اظهار تعزیت وکړو. د فلسطین د سعودي عرب سفراء راغلل، سفیران راغلل، د ارض الحرمین نه زما د قائد سره د باجوړ په شهداو د همدردۍ د تعزیت. د دارالعلوم دیوبند د جمعیت علماء هند حضرت مولانا ارشد مدني صاحب د حضرت مولانا صاحب سره د همدردۍ اظهار وکړو. تاسو ګورئ چې په ده سخته راغله، اسرائیل ورسره ودرېږي، امریکا ورسره ودرېږي، قادیانۍ ورسره ودرېږي، پاکستان دشمن او اسلام دشمنه طبقه د ده سره ودرېږي. چې په ما سخته راغله، زما سره د اسلامي دنیا د اسلام پسندو د مذهبي خلقو د هغې د همدردۍ اظهار کیږي. د دې ټولې دنیا ته الله رب العالمین واضح کوي چې څوک په کم صف کې ولاړ دی، خو د جمعیت علماء اسلام ملګرو دا مقابله به ایزي او لایټ نه اخلئ. دا اسانه نه ده. دا د روغ مغرب مقابله ده، دا د روغې کفري نړۍ مقابله ده، دا د 22 ملکونو فنډینګ سره تاسو مخامخ یو مقابله ورسره کوئ. زه قربان شم ستا د اخلاص، ستا د امامت، ستا د خطابت، ستا د تدریس، ستا د مؤذنۍ او ستا د وړوکي کاروبار، ستا د زمیندارۍ د هغې یوې روپۍ نه قربان شم په کومې روپۍ باندې چې ته په جمعیت علما کې د 22 ملکونو د فنډ مقابله کې، ته پې د ډالرو مقابله کې، ته پې د یورو مقابله کې، ته پې د هغې ملکونو سره مقابله کې هغې ته سترګې ښایې. زه د جمعیت علماء اسلام د ملګرو د جذبو نه قربان شم، د حوصلو نه قربان شم چې خپل ملګري ورته مخې ته ټوکړې ټوکړې پراته دي او د هغې باوجود وایي اسلام زنده باد، جمعیت علما زنده باد او پاکستان زنده باد.